مغالطه ده لکه مخکې چې ما ذکر کړه چې دوی وایي چې لا يقوم بالدعاء، لا يقوم بالدعاء نه دوی دا مراد اخلي چې ګوره دې مقصد دار چې دعا په ولاړی باندې نه کوي. نو ما ته وایي چې داسې خلقونه چې کم خلق دا شوبه پیش کوي هغه نه صرف دا تاسو کوي چې ګوره د لغت په کتابونو کې قام بامر کذا د دې سمانه ده چې د دې معنی وکړي نو بس خبره خلاصه ده، بیا به خبره صفاشي. لہذا د دې نور ذکر ضرورت نشته. البته د دې یو څو جوابونه پکار دي، ځکه چې ما ویلو چې امام ابو حنیفه یسانی ابن نجیم مصری رحمه الله بحر رائق دویم جلد 183 نمبر صفحه کې هغه دالی کې دي چې لا يدعو بعد التسلیم، اړو به دعا نه کوي د سلام نه بعد. يقوم نه دی ویلای چې هیلت نه سړی ونیسي. لا يدعو بعد التسلیم، دعا به د سلام نه بعد نه کوي. اغه نه علاوه یو بل عبارت هم د دې متعلق شته ده، اورستو پیش کوم. خپل یو څو سوالونه چې دا لا يقوم بالدعاء کم خلق وای دین یو سوال خدای چې قام بامر کذا سمانه ده. بل سوال دوی نه ده چې کچره یو سړی تا ته وای چې زما د کور محکمه ودرېګا، نو څه مطلب د دې دا معنی ده چې کني ودرېګا ما د کیناستلو اجازت شته؟ نو د داسې سړی کور مخې ته بیا ته کینی نه، بلکې چې درته وایي چې ما ودرېګا نو د هغه د کور مخ ته لکه څنګه چې ودرېدل هغه منع کوي. امدارنګ د هغه مطلب دا دی چې دلته به سملې هم نه کینې به هم نه. بل دا سوال کوم چې د منافقینو د قبر په باره کې الله خپل پیغمبر ته فرمایي لا تقم علی قبره، نو ستاسو څه خیال دی؟ د دې مطلب دا دی چې کني پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د منافقینو د قبر باندې ودرولو نه صرف منع کړی دی، پناستی باندې یا پملاستی باندې د منافق د پاره د دعا اجازت وای نه، بلکې تمام امت په دې باندې اتفاق ده. مخالفین هم په دې خبره باندې مخالفت نشي کولای. دا منی چې منافقینو نه کم منع راغلی ده ولا تقم علی قبره سره، دا منع ټولو حالاتو ته شامل ده. بل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته الله فرمایي د مسجد زرار په باره کې لا تقم فيه ابدا. څه مطلب چې لا تقم فيه ابدا نه بدوی دا مراد اخلی چې کني په مسجد زرار کې پناستی باندې عبادت پیغمبر ته جایز وو. لا تقم فيه ابدا مطلب دا دی چې مسجد زرار کې به هرگز عبادت په یو حال کې نه کوي. او بل خبره ده چې څه عبارتونه خو مطلق تیر شي دي. یو عبارت وجیز الصراط صفحه نمبر 24 کې داسې لیکلی دي در بعض کتب نوشتا که بعد از نماز جنازه نشستا یا استاده دعا خواندن مکروه است. چې په ځینو کتابونو کې لیکلی دي چې ورستو د منځ د جنازې نه په ولاړی یا په ناستی باندې دعا په هر صورت مکروه ده. دا خو مطلق عبارت ده، په دې کې خود ولاړی ولا سوالم نه پیدا کیږي. امدارنګي ابو بکر ابن حامد رحمه الله لیکي فوائد بهیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 152 کې ان الدعاء بعد الصلاة الجنازة مکروه، چې مطلق دعا په جمع سره رستو د مانزه د جنازې نه مکروه ده. دې کې خو قام بامر کذا ولا هلم دوی نشي پیش کولای. د دې بس جواب کوي. دې ټولو عبارتونو نه معلومه شوه چې د مانزه د جنازې نه بعد اجتماعي دعا مطلقاً مکروه ده او بدعت ده. او کڅوک دا وایي چې نه هر منځ نه رستو دعا قبليږي، مونږ د جنازې خو یو مونږ ده، نو موږ دا غي جواب دا کوو چې دا جواب امام سرخسی رحمه الله او
امام ابن الحمام رحمه الله په المبسوط جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 64 اور فتح القدیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 67 کی داسی کڑے ولأن هذه ليست بصلاة على الحقيقة چی منز د جنازه خو حقیقتا د سره منز دینا ولی انما هي دعاء واستغفار للمیت دا خو دعا و استغفار د مرده د پاره الا ترى انه ليس فيها ارکان صلاة من الركوع والسجود وی تنګوري چې په دې کې ارکان د مانځه لکه رکوع او سجده دا نشتا دا خو منز نه ده دا خو جنازه خو اصل کې د استغفار او دعا د پاره د مرده نو دعا نه رستو دعا کم ځای کې راغله بل فریق مخالف یو عبارت پیش کئی یو روایت پیش کئی آغا نه دوی استدلال کئی وہی چی مشکات شریف او ابو داود شریف کی یو روایت تے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتم علی المیت فخلصوا له الدعاء مظاہر حق کی دے ترجمہ دا سے شوی دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ جس وقت کہ تم پڑھو نماز میت پر پس خالص کرو اس کے لیے دعا دویت نمانا داخلی چھ کل تاسو موز د جنازے وکی نو اغین بعد مرداد پارا دعا خالصہ کئی نو د دې حدیث نه دوی استدلال کوي د دې جواب منګ دا وایو چې دې حدیث کې دعا نه مراد په منځ د جنازې کې دنه ولا دعا مراد ده او دا صرف زمنګ د خله دعوا نه ده په دې باندې حواله یاد ساتي مشهور فقيه محدث مولا علی قری رحمه الله حنفی د دې روایت تحت لکی مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 161 آغا لکی قال ابن حجر الدعاء للمیت بخصوصه بعد التکبیرة الثالثة رکن چی دعا د مردا د پارا خصوصی طور باندې رستو د دریم تکبیر نه دا یو رکن ده یعنی دریم تکبیر نه بعد چې کوم دعا ده اللهم اغفر لحینا و میتنا چې الله زمنګ مړو ژوندو ته معافی او کې مغفرت نصیب کی دا دعا ته نه مراد ده امدارنگی ابو سلمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلى على جنازة قال اللهم اغفر لحینا و میتنا سنن الکبرى سلورم جلد 41 نمبر صفحہ کی دا روایت موجود دے دینا معلومیگی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مراد و مقصد امدارے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بکلا جنازے کی دعا اللهم اغفر لحینا و میتنا ویلنو پہ اخلاص بے ویلا اور دینا علاوہ محدثینو چې دا روایت نقل کړي دي نو اغوی مراد تینا پا جنازہ کی دن دعا غستے دا لکا سنن الکبرى بیحقی سلورم جلد 40 نمبر صفحہ کی باب تڑلے دے باب الدعاء فی صلاة الجنازہ دا باب دے پا بیان دا حق دعا کی چی کم دعا فی صلاة الجنازہ پا منزد جنازے کی دا نو بیائے دغ باب دلان دے دغا روایت نقل کرے دے صحاح ستو کی ابن ماجہ اول جلد 109 نمبر صفحہ کی باب تڑلے دے باب ما جاء فی الدعاء فی الصلاة علی الجنازہ یعنی دا باب پا بیان دا حق دعاگانو کی دے کمی دعاگانی چی پا منزد جنازہ کی دن ندی فی دا صدا پارا رازی دا فی پا معنی باندی دی لگ سڑے زان پوکی یعنی دا محدثین دا دی روایتنا منځ کې دنه دعا مراد اخلی په دغه حوالو سره نو سوال دا کوم چې آیا دا فقها دا محدثین دا خپویدل په دې روایت باندې
کنا نن موجوده دور والا مولیان چې دوی وایي چې دینه د مانځه د جنازې نه بعد ولا دعا مراد ده. او بل د دې حدیث دلان دی مجالس الابرار 323 نمبر صفحه کې لیکي وقد ذکر فيه الصلاة على الميت مع اخلاص الدعاء له فيها. مصنف د مجالس الابرار لیکي چې دې روایت کې په مردا باندې مانځه کولو کې چې کومه دعا ده هغه ذکر کړی دا چې په اخلاص سره هغه دعا کوي فيها په دې مانځه کې ذکر کړی دا په دې کې مانځه کې په مردا باندې اخلاص سره دعا له دې مردا لره فيها په دې مانځه کې. مخکې لیکي مجالس الابرار 324 نمبر صفحه کې وبعد التکبیرة الرابعة التسلیم چې د سلورم تکبیر نه بعد خو صرف سلام دی ولیس بعدها دعاء هغه نه ورستو بیا دعا نشته. فتاوی سعدیه کی 130 نمبر صفحه کی لیکي کہ آنچه در سنن ابی داود حدیث منقول است وی کم چې په ابو داود کی حدیث و روایت نقل کړي شوی دی چې اذا صلیتم علی المیت فخلصوا له الدعاء مراد این دعا است که قبل از تکبیر چهارم می خواند زیران که نفرموده است اذا فرغتم. دغه سوچه خبر اخلاصه کړی دا چې کم روایت کې خبر راغلی دا صلیتم علی المیت فخلصوا له الدعاء و دین مراد هغه دعا دا چې د سلورم تکبیر نه مخکې ده ځکه چې دای نه دی فرمایلی اذا فرغتم بلکې دای فرمایلی دی اذا صلیتم. بل یو اشکال دے دوی وی چې اذا صلیتم علی المیت فخلصوا له الدعاء کی فانا معلومیگی چې مانځه د جنازې نه فوراً بعد د دعا وشي بلا د تاخیره. او دوی وی چې کم خلق د مانځه کې دنه دعا مراد اخلی دی روایت نه دا د فا معنی نه غافل دي. من جواب کو چې ګوره سنن الکبرى مجالس الابرار او ابن ماجہ او فتاوی سعدیہ وغیرہ وغیرہ مولا علی قاری دی ټولو دی روایتنا معنا خسته دا مقصد اغسته ده مانځه کې دنه دعا. نو آیت تاسو په خیال باندې دا ټول د فقها چې د کوم نمونه ما واغستل دا ټول د فا معنی نه جاهل یا غافلو. بلکې زه خدا وایم چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل احادیثو کې د یو حدیث تشریح بل حدیث سره راضی کنه یو بل حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیره ښه تشریح فرمایلی ده. المدونة الکبرى جلد نمبر 1 صفحه نمبر 174 کې یو حدیث نقل کړی دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي قال فی الصلاة علی المیت اخلصوه بالدعاء. دې کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الفاظونه په خپل معلومه ده. قال فی الصلاة علی المیت فرمایلی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې په مرده باندې مانځه کې اخلصوه بالدعاء دعا اخلاص سره کوي. دا سه روایتو کې راځي چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام با کله چې کم مرده باندې جنازه کوله دومره اخلاص خشوع خضوع سره به کوله. صحابه کرام فرمایي چې موږ ولاړو خلکو بداوي چې ارمان دې دا خو زما جنازه وي. نو کچری د دې روایت معنی داشي لکه دا کومه معنی چې تینا فریق مخالف اخلي چې دینه د منځنه بعد دعا مراد ده. نو د دې مطلب بیا داشي چې دا دومره فقهای کرام او دا محدثین چې چا فرمایلی دي چې د منځه د جنازې نه بعد دعا یا په ولاړی یا په ناستی په هر لحاظ مکروه ده. نو د دې مطلب دا دی چې د فقها او محدثینو یو مستحسن یا یو مستحب امر ته مکروه ویلی دي. تاسو خیال ده فقهای کرام دومره ګستاخی کولای شي چې هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو مستحب یو سنت کار ته مکروه وای؟ دا حدودی په فقهاو باندې ګمان خراب ده، حسن ظن نشتا، ذکر دوی دا معنی مراد اخلی. بل خبره دا چې دوی وایي چې دینه فوراً زمانده جنازې نه بعد دعا مراد ده. ځکه چې دوی وایي چې ګوره دا اذا
قرأت بیا مازیدا فاستمعوا امر دے او دا فاجزا یاد او دا دې مقصد دار چې بس فوراً دعا کوا. نزه یو سو سوالونه کوم پدې کې چې قرآن مجید کې یو آیت ته وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. مراد الله جل جلاله دا ده چې کله تاسو قرآن وای نو دې ټیم کې وګونه ورته نیسه او خاموشي اختیار وای. ګوره پدې کې تاسو سوچ وکې، پدې کې ازاهم شتا قرئ مزیهم دا وایذا قرئ القرآن فاستمعوا له. کله چې قرآن ویلې شي نو غوږ ورته دی او خاموشي اختیار وای. فاستمعوا امر هم ده فاهم پکشتا. نو د دې مطلب دا دی چې کني کله قرآن تلاوت ویلې شي هغه نه بعد فورا غلې شو غوږ ته ونیسه. د قرآن په منځ کې مغلې کېږي د دوی د معنی مطابق، د دوی د قاعده مطابق خو بیا پکار ده چې د دیم دا معنی وشي چې کله کله تلاوت وشي هغه نه بعد خاموشه. اول د خاموشه اختیارولو ضرورت نشته، رستو خاموشي اختیار کې. ټول صورتحال هغه وَإِذَا قَرَأْتَ وَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ پشانت ده. موجود دی په هغه نمونه باندې دی کې هم موجود دی. نو بیا خو دا معنا وکا چې قرآن تلاوت ختم شي هغه نه بعد ورته وګی ده خاموشي اختیار وي. بل دا چې قرآن کې الله فرمایي وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. چې کله ته قرآن وای نو هغه تعوذ بالله وایا. نو دې کې ګوره اذا هم ده قرأت مازیدا فا په باندې داخله ده فاستعذ امر ده. نو زدا تاسو کوم چې دا خلق بد دینه سم مراد اخلي، دی بدا مراد ته نه اخلي چې کني کله چې قرآن تلاوت ویلې شي بس فورا بیا غینه بعد اعوذ بالله وایا. دا اعوذ بالله د تلاوت نه بعد ویلې شي که مخکې ویلې شي. یو حدیث مبارک کې راځي عثمان ابن ابي العاص رضی الله تعالی عنہ روایت کړي قال عهد الي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اممت قوما فاخف بهم الصلاه او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عثمان ابن ابي العاص فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مان عهد واغست چې تکله د یو قوم ته مونږ ورکای جمع ورکای نو په مانځ کې تخفیف کوا، یعنی وګداوی ما. نستا څه خیال دی؟ هغه اضافه داخل دی اممت مازیدا فا په داخله د فاخف بهم الصلاه باندې. نو دا مخالفین بد دې دا نه کوي چې کني کله چې مونږ د جمع وکي هغه نه بعد بیا تخفیف کا، یعنی جمع وګدا کا د دې بلا معنی د دوی د قاعده مطابق خو بیا پکار د شي دا معنی وشي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته مشکات شریف کی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم للناس فليتخفف واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایو کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله تاسو کې کم یو کس چاله امامت ور کوي نو فليتخفف مول دی لغونه مختصر کی، او کله چې ځان لکې نو فليطول څنګه چې وګداولې شي ماشاء. د دوی د قاعده مطابق خو بیا پکار د شي معنا دای چې کله مونږ وشي بیا تخفیف کوا، نه بلکې مانځ کې تخفیف په مانځ کې دنه مراد ده چې کله ته جمع کای نو مونږ لند کوا، مختصر یې کوا. د دې مطلب دا ده. او بل دوی دا خبره کوي چې دا فا چې کومه ده شرط و جزا کې دا په تغایر باندې دلالت کوي او تغایر پکار ده. نو مونږ وایو چې دا خبره صحیح ده چې تغایر د شرط او د جزا په منځ کې پکار ده، خو تغایر خو ډیر قسمونه دي. تغایر کلا ذات او د ذات تغایر وی لکه فاذا طعمتم فانتشروا، خوراک جدا حقیقت ده، انتشار جدا حقیقت ده. خو کله کله دا تغایر د جزء او د کل وی لکه واذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. دې کې ګوره مطلق قرآن ویل
دا کل دے خو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویل دا جز دے مطلب خدا نہ دے چا اعوذ باللہ دا قرآن مجید نہ بالکل مغایر ہے نا 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 کل کل پر شرط و جزا کی تغایر دا اطلاق و دا تقیید وی لکہ اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب پدے کی جملہ شرطیہ کی چی کم سوال دے اگا مطلق دے اور جملہ جزائیہ کی چی کم سوال دے من وراء حجاب سر مقید دے دا مطلب ہرگز نہ دے چی جملہ شرطیہ کی چی کم سوال دے اگا دا اغ سوال نہ چی پا جملہ جزائیہ کی دے اگینا بالکل مغایر دے نا نا دا مارا بل یو اشکال دوی دا کئی چی دوی وی چی دا حدیثو پا کتابونو کی راغلی دی چی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما و عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دیوی جنازین پاتی شیو بیا چراغلو وی چی کچر تاسو منگنا سبقت کڑے دے پا منزد جنازہ کی نو دعا کے منگنا سبقت نشے کولے اور بیا دوی پاغی باندی حوالہ پیش کئی دا مبسوط سرخسی نو منگ داغی جواب دا کو چی گورا پا المبسوط لی سرخسی کی مکمل عبارت چی او گورے ان سبقتمونی بالصلاة علیہ فلا تسبقونی بالدعاء لہو دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ منگوئی جی دا طول عبارت چی کلا او گورے نو امام شافی رحمہ اللہ سرا زمانگا اختلاف تے چی کچری مونز دا جنازی شوے دے دوبارہ با مونز دا جنازی کی گی او کنا امام شافی رحمہ اللہ پا دے باندے دلائل ویلی دی نو بیائی دا المبسوط لی سرخسی کی زمانگ دا طرف نا جواب دا سی کرے دے ولنا ما روی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما و ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فاتتهم الصلاة على جنازة فلما حضرا ما زاد على الاستغفار له وعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه فاتته الصلاة على جنازة عمر فلما حضر قال إن سبقتموني بالصلاة عليه فلا تسبقوني بالدعاء له والمعنى فيه أن حق الميت قد تأدى بفعل الفريق الأول فلو فعله فريق الثاني كان تنفل. نو عزیزانو دینا مراد دا مبسوط سرخسی دارے چی کنی دوبارہ منز دا جنازی نشتا البتہ چی سوک دا جنازی نا پاتی شی نو آغا دی رستو راشی بیا دی دعاو کی لکہ سنگ چی پم دے روایت کی دے چی عبداللہ ابن عمر و عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دے وی جنازی نا پاتی شیو نو راغلو وی چی دعا کی تاسو منگ نے سبقت نشے کولے امدارنگی وعبد الله ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فاتته الصلاة على جنازة عمر فلما حضر قال ان سبقتموني بالصلاة عليه فلا تسبقوني بالدعاء له. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ دو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دو جنازے نہ پاتے شو ناغوی چی کچر تاسو مانا سبقت کڑے دے جنازم کڑے دا خود دعا کی خمانا سبقت نشے کولے گورا پا دی روایتونو کی دا هم نشتا چی دا کسان دا منزد جنازی نا فوراً بعد راغلو کنا یو سو رضی بعد راغلو دا تکم پکی نشتا دا معلومات هم پکی نکی بلکہ دا دی چی راغلو او بیا دعا جمع سر دینا نثابتی گی اوی داویلی دی چی منگ نتاسو دعا کی سبقت نشے کولے نزان لبا دعا کئی دا شپی بای کئی دا ورزی بای کئی کی دیشی ازائی کی کڑی خم انفرادن یہ کڑی چرت پر روایت کی دا نشتا چی پا جمع خلقین اول ورطوی چی تا دعا کوا نا دا ٹکے خو بالکل پکی نشتا نو دین استدلال کول کم عقلی و کم علمی دا چی دا کم خلق سر زمانگا اختلاف تے پا منزن بعد جنازے بعد دعا باندے افسوس دارے چی دا خلق زان تا دیوبندیان هم وائی اخپل زان دا دیوبند طرف تا منصوب کئی نو مناسب دا چی دا علماء دیوبند نظر هم معلوم کریشی چی دا علماء دیوبند نظر پا منزن جنازین بعد دعا متعلق سرے نو فخر علماء دیوبند حضرت علامہ اشرف علی تانوی رحمہ اللہ
मौलाना जफर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह द अरबे पयो इबारत की लिखी इमदादुल अहकाम जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 194 की आगा फरमाई कि असल ये है कि नमाज जनाजा का मकसद ही दुआ है। असल दादे च मंजद जनाजे मकसद सिर्फ दुआ दे तो दुआ के बाद दुआ का कोई माना नहीं। दुआ न बाद द दुआ कवली हिच माना निश्ता जका च दा पखपला बांधी च दुआ शवा नु बिया दोबारा द दुआ से मकसद दे माना सदा बिया मख की फरमाई और फर्ज नमाजों पर क़ियास सही नहीं। तो फर्ज मांझ बांधे हम क़ियास सही न वे जिसोक पर फर्ज मांझ बांधे क़ियास की पूरा इबारत दगा से रहे। वल अस्लु फीही अन्न सलात अलल जनाज़ति वज़िअत लिद्दुआ फला माना लिद्दुआ बअद अद्दुआ फला यसिह्हुल क़ियासु अला सलावातिल मक्तूबति व ऐज़न फ़ज़ालिका लम युनक़ल अन सलफ। मकसद दार है गोरा द मांजद जनाजे वज़ा सिर्फ द दुआ द पार कड़ी शवे दा असल के दे दुआ लक संग च मा द मबसूद पे हवाले बांधी तस्ता पेश करल नो दुआ न बाद दुआ सही न दे और बा मंजब फर्ज मंजुन बांधे क़ियासुम सही न दे जका चिदा द सलफ न नकल करे शवे न दे। नागा फरमाई आखिर की फरमाई पस नमाज जनाजा से फारिग होकर दुआ करना भी बिदअत है और रफ़ यदैन दुआ के साथ ही है तो वो भी काबिल तर्क है। नुदाद उलमाए देवबंद नजर पिस्कोल जक जरूरी री शिदा खलक जान देवबंद त मंसूब कई नो पकार दे छि देवबंद पता हो लगी छि उलमाए देवबंद से फरमाई बल अलामा खलील अहमद सहारनपुरी अद देवबंदी रहमहुल्लाह छि द बज़लुल मजहूद और द फतवाए खलीलिया वगैरह मुसन्निफ थे और शेखुल हदीस अमीर तबलीगी जमात मौलाना मोहम्मद जकरिया रहमहुल्लाह दे द्वाड़ो पयो तवील बहस के देर बहस लिखले दे पर आखिर के बिया लिखली दी शिदागी तर्जमा ज पेश कौम फतवाए खलीलिया जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 125 नवनीसा तर सफा नंबर 128 पर बहस करे। फरमाई कराहत से खाली नहीं क्योंकि अक्सर फुकाहा अम्र मसनून पर ज्यादा होने की वजह से मना करते हैं। अगुई फरमाई कि अक्सर फुकाहाओ तो अम्र मसनून बांधे द ज्यादत द वजह दा दुआ मना फरमाइले दा लिहाजा द मकरूवाली न खाली न दा और बल बहरुर राइक के द इमाम फजली न ला बास बिही नकल करे चिला बासा कचा जनाजा ओकड़न दुआ ओकड़ा पस नु ला बासा नुद्दी की शेखुल हदीस से वो मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी से ददे लाबासा जवाब करे दे लाबासा कलीमा चिकम प बाहर के रागले दा अक्सर कराहती तंजीही में मुस्तामल होता है दाखो प कराहती तंजीही की कल कल योशे मकरूई तंजीही खुबियाए हम फुकाहा लाबासा बिही सर जिक्र की। आखिर की लिखी ची सही जवाब यही है कि दुआ बाद सलातिल जनाजा खुसूसन दुआ जो मुतारफ बिलाद है कतान बिदअत व नाजायज है। वही कमा दुआ च जमंग पदे इलाकों के फिलहाल शुरोदा प जमे सराओ पदे इल्तिजाम सराओ एहतिमाम सराओ जरूरी बललो सरा दा खास मकरो और बिदअत है। मुफ्ती आजम हिंदुस्तान अलामा मुफ्ती मोहम्मद किफायतुल्लाह साहब देवबंदी रहमहुल्लाह प किफायतुल मुफ्ती सलोरम जिल्द 85 नंबर सफ़ा की अमदारंगी 96 नंबर सफ़ा की लिखी नमाज जनाजा के बाद मुत्तसिल हाथ उठाकर दुआ मांगने का शरीयत में कोई सबूत नहीं। चिद मांजद जनाजे न बाद मुत्तसिल दुआ कवल या पनास्ती या पवलाड़ी खुद दे न बाद चिकम दुआ दा दे इच सबूत पर शरीयत की निष्ठा। नमाज जनाजा खुद ही दुआ है। नमाज जनाजा पखपला वही दुआ दा। हाँ लोग अपने अपने दिल में बगैर हाथ उठाए दुआए मगफिरत करते हैं तो ये जायज है। का खल्क खपल खपल जड़ के बगैर दलास द उचतवलुना जान जान ल दुआ जड़ की कई नुदा जायज दा। इज्तिमाई दुआ हाथ उठाकर करना बिदअत है। इज्तिमाई दुआ पलास उचतवलु सरा बिल्कुल बिदअत है।
مفتی عزیز الرحمن دیوبندی رحمه الله